دا د کشمیر د مظلومانو سره د اظهار یکجهتۍ دپاره ریلي منعقد شوې ده. په دې کې چې څومره ملګرو شرکت کړی دی هلو زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم. عزتمندو تاسو پته ده چې د نوښت کې د ضد باندې ضمني انتخابات بندو او په دې ضمني انتخاباتو کې د وخت پرون د پرویز خټک خلاف د پي ډي ایم د پلیټفارم نه د پاکستان مسلم لیگ امیدوار ښاغلی اختیار ولي مشترکه امیدوار هم دی. دا جهاد ځان نه دی په 19 تاریخ باندې دا جهاد ته ځان نه کوي نو دا غمنۍ ریلي چې ده دا زمونږ د کشمیر د هغه شهیدانو په حق کې ده چې کوم شهیدان 2 کاله وشو د خپل ملک د ازادۍ لپاره جدوجہد کوي لګیا دي او شهادت قربانۍ ورکوي لګیا دي او په هغې کې د کشمیر زمونږ خویندان دي د هغوی قرباني وي. داسې نه پټه نه ده چې کوم ظلم او تبه زمونږ د کشمیري خویندانو سره روان دی او افسوس دا دی چې زمونږ په دې دنیا کې څلور پهلوز د اسلام په نوم ملکونه شته خو د کشمیر د غریبي خوی د لپټي او د فلسطین د غریب مسلمان د لپټي دپاره څوک اواز نه اوچتوي. زمونږ حاکمان د اسلامي دنیا بې حسه شوي دي خو نن دا پیډیان ناروغي مونږ د دې خبرې اظهار کوو چې انشاءالله العزیز د کشمیر د وروڼو او خویندو سره مونږ په دې جدوجہد کې شانه بشانه شامل یو. د هغوی اخلاقي سیاسي مالي هر قسمه قرباني به کوو. مخکې مقدمه حوزبند کوو او نن دا عید کوو چې انشاءالله چې د تنظیم پورې د پاکستان غیور او حیوان ژوندی وي نو د کشمیر ګټه به انشاءالله یو ځل د پاکستان په حق کې کېږي انشاءالله. عزتمندو حیرانتیا دا ده چې نن په کشمیر کې چې کوم ظلم روان دی نن زموږ په بارډر باندې چې انډیا کوم دهشتګردي روانه کړې ده زموږ د فوج ځوانان روزانه باندې یو شهادت پیش کوي. خو د افسوس خبره دا ده چې زموږ حکومت چې کوم نااهله وزیر دفاع نامزد کړی دی هغه د بارډر د فوجیانو د افزایۍ لپاره هلته موټرو ته نه ځي بارډر ته نه ځي چې د پاک فوج ځوانانو ته خدمت او حوصله ورکړي. هغه دلته د نوښار پيکيټي سیټ فتحونو دپاره دلته ناست دی. چېرې زه د نوښار سیټ را فتح کړم او انشاءالله نن د نوښار خلک بیداره دي او نن په 19 تاریخ چې کوم الیکشن دی په هغې کې به د نوښار خلک یو تاریخي کردار ادا کوي او ادا کوي به په دې چې موږ دا نن چې نن موږ د پاکستان پیپلز پارټي جمعیت علماء اسلام قومي وطن پارټي چې د پاکستان مسلم لیگ امیدوار اختیار علي سره یو ځای شوي وو نو دا دې لپاره نه یو شوي چې تاسو زموږ روډ غواړو. موږ تاسو ته راغلي یو چې موږ تاسو خلکو ته د پيکيټي ضد خلکو ته بهانې نه ورکول غواړو. عذر درته نه درکوو چې تاسو سبا دا عذر وکئ او دا بهانې وکئ چې دوی د پیپلز پارټۍ کینډیډیټ ځان ته ولاړو د جمعیت ځان ته ولاړو د قومي وطن پارټۍ ځان ته ولاړو نو په دې وجه اختیار ولي پیل شو. نن دا ټولې پارټۍ ستاسو په جنګ کې د اختیار سره چا نه په چا نه ولاړ دي. نن تاسو سره باندې نشته نن تاسو سره باندې په دې نشته چې ټولې پارټۍ یو ځای شوي دي د کوم مقصد لپاره یو ځای شوي دي. د غریب عوام دا چې کوم د چکۍ په پلونو کې بلیږي لګیا دي تاسو زموږ نه زیات خبرې کوئ چې په دې 8 کالو کې په دې صوبه کې
کې او په دې نوښار کې چې کومه بدحالي او کوم جبر روان دی تاسو کور ته وړئ چینی وړئ د بجې بلونه راځي دوایانې وړئ سبزي وړئ نو تاسو ته به فرق معلوم شوي وي چې دا لوی پاکستان خو دا مشهور پاکستان خو چې په هغې کې به د مزدور تنخوا زیاتې ده چې په هغې کې به د مزدور پایه چلې ده چې په هغې کې به د دوکاندار کاروبار چلېدو او خلکو ته به روزګار ملاوېدو بچو ته به نوکرۍ ملاوېدې په دې اتو کالو کې څه ملاو شو تاسو ته ما سوای د ګرانۍ نه ما سوای د بدحالۍ نه نو اوس خو تیلي باروان لګیا دی د قبر او د قبر انتها ته رسېدلی نعوذ بالله خدای دعوې کوي چې زه د چا په لاس په سر لاس کېږدم هغه اسمان ته وخېږي چې د چا نه لاس واخلم هغه ځمکې ته راشي د خدای دعوې شروع کړې وي خو خبره دې دا ده چې د هغه کردار ستاسو په مخ کې دی هغه به دا وي چې دا نوښاري به په دې ټینګار کړو هغه زمونږ په نوښار کې کور په کور دشمنۍ جوړۍ لګیا دي هغه ټول ذاتي مفاد پرست دی چې د خپل مفاد دپاره خپل رور کرش کوي لګیا دی چې خپل سیاسي مفاد دپاره خپل واره کرش کوي لګیا دی نو چې هغه د رور نشي د واره نشي د ولکر نشي او به ستاسو چې څه شي او زما به څه شي نو خبره دا ده نو هغه الیکشن هم نه دی چې دا پر خټک د فول په بوټ کې بچ شوي د فول په بوټ کې ناست وو او هغوی به له بکسې ډکې کړي دي دې ځل هغه بوټان والا ورسره نشته دې ځل به درته پته لګي چې دا خلک تا سره دي دې ګرانۍ سره دي دې غرور سره دي دې چبر سره دي او که نه د مظلوم قیادت پي ډي ایم سره دي انشاءالله په 19 تاریخ تاسو نه امید لرم چې دا فیصله به تاسو کوئ او آغاز به په 19 تاریخ په دی به قبر د زوال کېږي آغاز به دلته به کوو ټیکټۍ سرته به کوو او انجام به انشاءالله په میاشتې پس په چرمه لغې چم کېدو ځکه چې په دې میاشتې زیات په دې میاشتو نه زیات دا حکومت هم نه پاتې کېږي دا عمران نظیم روان دی خو تاسو همت وکئ او دا تاریخ به جوړو د ټول پاکستان سترګې د دې کتر سره روانو ته دي چې دوی کومه فیصله کوي ستاسو فیصله به د دې ملک تقدیر بدلوي الله مو ډېر مننه شکریه